أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم तलब करते हो दाते हुसन तुम फिर वो भी गैरों से तलब करते हो दाते हुसन तुम फिर वो भी गैरों से मुझे तो सुन के भी इकार सी मालूम होती है मुझे तो सुन के भी इकार सी मालूम होती है जहाँ तक देखे तालीम की फरमारवाई है जहाँ तक देखे तालीम की फरमारवाई है जो सच पूछो तो नीचे इल्म ऊपर खुदाई है देमो ख्वाजे इज़्ज़तमन एवरीने दकीम आयातिना करीमा चमोद तुस पमख के तिलावत करल पदा के परवरदिगार आलम पदगी अवल आयत की दावशाई चेपटुल ना अवाल दे इंसान कोर दे इंसान अमल और दे इंसान फरीज़ा के मादो और पदगदवम आयत के परवरदिगार आलम दा वशाई चे दे दीन इस्लाम पटुलना अगा अवल कोर अगा अवल अमल अगा अवल फरीज़ा के मादो देमो ख्वाजे इज़्ज़तमने पदा खबराम चे सार खलूस भी चे दे इंसान दा दे द्वे हालात सरोदाए महमख कीजी यो मादी हालत दा दे दुनिया वल हालत एदगे ज़िंदगी सरो महमख कीजी यो रूहानी हालत आदे आखिरत वाला ज़िंदगी दे अगे सरो इंसान खमा महमख कीजी दे इंसान दे दगे द्वे सारे हालात सारा वासितार दरीमी ए दगे आयते वजाहत नमख के दगा युवा खबरा देरता कौं चे सारुम पे खलूशी हार दे अकल वल इंसान आ दगा खबरा मानी ए दगे ना इनकार न शिकरलाई चे दे दगे द्वे सारे हालात सरो इंसान मुखमख कीजी दुनिया दे दगे ज़िंदगी और आखिरत दे अगे ज़िंदगी दादी दुनिया वाला ज़िंदगी
داسې وګڼه چې د مادي حالت چې دا ته دغه سره سړی مخ کېږي انسان دا غوړي چې کله انسان دنیا ته دریمي د بشمره مشکلات سره د مسائل سره مخ کېږي په دنیا کې انسان د خپل ځون د پورا دا زړه غوړي چې راحت وای آرام وای سکون وای او د تکلیفات نه بچ وای شپارز لګیاوی مهنت مشقت ستړی استمنه کو او چې کلا دا خو د دنیا ول حالت شو چې کلا د هغه بل حالت سره د هغه سره انسان کلا مخ کیږي چې کلا د دنیا نه سترګې پټوي داغه سترګې د دنیا ولا پیژنګلی ختم شي دا غوژینا د دنیا ول ارویدل ختم شي اغا د هغه دنیا ول اغا شینا پسترګې ویني اغا خبره په غوژینا باندې وروي بیا دغه دنیا د مادي حالت دغه مادي علوم دنیاوی علوم عصری علوم ساینسی علوم د انګریزي علوم مختلف نامې نجسن عمر کوي په دا سره اده هغه دنیا شینا دا سړای نشي مالی مولای نشي په قتلای ها اغه حالات دې پورا د قرآنی علوم د روحانی علوم د دینی علوم د دغه ضرورت وي داس یو وګاڼه چې اغا د هغه دنیا حالات کسړای په دوربین په خوردبین باندې د ساينس نن څومره ترقی کړی دو کا د ټوله دنیا ساينس دانون او د ټوله دنیا ټیکنالوژي دغه آلات دا په وځي کو غون سره کښینی د هغه دنیا حالات نشي معلومولای کا په دا دنیا کې یو انسان داس یو وګاڼه چې د بدن په باریکه نه باریکه پرزا کې فرق روشي نقص روشي په وینا کې هغه باریک جراثیم مخلوق چې پسترګې نشي لیدو په دوربین باندې نشي لیدل د هغه د پورا خوردبین د ساينس جدید آلات لیبارټری کې ډاکټر ته بیمور ورشي اول ورته ولي کې ټیسټ ورته ولي کې چې دا ټیسټ وکا دی وینه ورته روشي چې دا خو د ملیریا ده دا خو د ټایفاید ده دا خو د پلونای بیموري دا خو معلومه ولای شي خو د هغه دنیا حالت دا روح په دغه بدن کې موجود دی هر څوک په دا باندې منی چې په دا باندې کې د نن روح شتا د ټوله دنیا ساينس دانون دا ولای وستا شي د ټوله دنیا ټیکنالوژي دا په وځي کو دای د معلوم کو چې دا روح څرنګه دی څرنګه وزن دی څرنګه رنگ دی څرنګه شکل دی د کیما روغای چیرې پر لوټ شو زیرو ټوله دنیا په دا کې زیرو
نور دغه نه دا معلومه شوله چې د دغه دوه سره علوم زده کړه انتهایی ضروري ده. د قرآنی علوم، د روحانی علوم، د دینی علوم، د دغه زده کړه انتهایی ضروري ده. او په دغه رنګ د دنیاوی علوم، عصری علوم، ساینسی علوم، د انګریزي علوم د دغه زده کړه هم ضروري ده. د دغه ساینسی علوم مرکزینا کیم دي چې زده کړه کو پکې وړکی سکولینا، کالجینا، یونیورسيټي. ملیریا دو د دغه علاج کو په مدرسه کې نشي. دغه د پورا خو د دغه شتنې، د دغه ګولۍ، د دغه بوتل ورسره نن سبا د انسان د ژوند چې څومره ضرورت دي، ریل ګاډی، هوایي جوز فکس شو دلته آن کا غني په امریکا کې تو ته چې کاغذ وځي ورته وځي 4000 میلا چیرې پورې لوټ شو. دمره ترقی کړی د ساينس. په هر جیب کې د موبایل دا خبره نه بل سره ټکراو کیږي، ها یو بلتا چې سوچ خالي پکو او یې د خپل ځون تابع ګرځولې د انسان. خدای یې چې په دا مخلوق دغه کائنات نه پیدا کړای انسان د تو د پوره د پدا کې غور او فکر سوچ کا دغه فائدې وخلا افایدې کافر ځنه وخلی مسلمان تیور پایا شي کې غرق. نور دې دغه د پوره دا مختلف د انسان ضرورت وی د ژوند سره تړلې دي. د دغه زده کړه دا انتهایی ضروری ده. او په دغه رنګ د قرآنی علوم، د روحانی علوم د دغه زده کړه انتهایی ضروری ده. د هغه دنیا حالت دا خو په دا قرآنی علوم سره، په دا دینی علوم سره، په دا روحانی علوم سره د هغه دنیا حالت سړی معلوموي. اخو په دا دنیاوی علوم باندې سول نه پېښي. قرآنی علوم، قرآن د قرآن شرح، حدیث د حدیث شرح، فقه دا د مش سره موجوده مدرسې کې ایستودونی ورتیای دغه کتابینا. نور د دغه نه دا معلومه شوله چې د دوه سره علوم ضرورت دی. دا دوه سره د انبیاء علوم دي. دوه سره حضرت آدم علیه السلام ته پروردگار عالم په فرشته باندې فضیلت ویل ورکو. کایو سړای دی چې د دنیا ولا زندگی دا مې د آرام، د راحت، د سکون ولا وای شلای ژوند مې وای. دغه د پرادا ضروری دو چې دنیاوی علوم د دغه زده کړه وکړو. د غارنګ چې دا دو سره د انبیاء علوم شول. بیا اوس مسلمان ته پکور دو چې دا دو سره د دغه زده کړه کو. دنیاوی علوم ها، د انګریزي علوم ها، ساینسی علوم ها، او د قرآن علوم ها، روحانی علوم، دینی علوم د دغه څه شي کو. انسان ته پکور دو چې د دغه زده کړه کو انتهایی د مسلمان د پوره انتهایی شدید سخت ضرورت دی. چې کله ها مسلمان دا دنیاوی علوم، دا ساینس، دا فلسفه، دا مختلف دا علوم مسلمان کله نه دا ته مخې د نړولای دی. د مسلمان د هغه وخت نه زوال شری شوی دی.
حالانکه د دغه علوم دنیاوی علوم مرکزینا لوی لوی ساینسدانون دا وان مسلمان وي تیوره فرمولی لیکلی کتابینا لیکلی آر څه شي ځنې کرتبا هر څه شي لیټ کړل عیسایونه دریای دجله داسې بایدله چې لیکلو پېښو لیکل کتابینا چې حکیم اهم کتابینا وي دا یوړل په لفظ دا نورې ضایع کړه یوري ورک مسلمون په عیاشۍ کې رغلی وي دغه ابتدا خو مسلمون نه شوی پروردگار عالم دغه علوم دنیاوی علوم د فرشته ته حویر کړی وي د انسانون ته حویر کړی وي پروردگار عالم فرمی وعلم آدم الاسماء كلها پروردگار عالم فرمی چې مو حضرت آدم علیه السلام ته د ټول شی نمونه مې ور وشول صرف دا نه اغا فایده هاور وشولا او دا هاور وشول چې دا شای د دغه د پښې د پورا دی په دا کې دا فایده دو په دا کې دا نقصان دی فرشتي ته هاور وشول لکه یو استوز وی چې شاګردون ته سبا کوي ور وی ز بیان کتو ستاسو سی ور وی چې کله د فرشتي نه پښتنه وکړه مثال کے طور پر به ورته مخ کې کړلې چې دا به د څه شي پورا دي فرشتي خود نه وجيږي نه تجيږي نه خروکو نه شوکو لور دا احساس نو ورته فرشتي ورته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اے پروردگارا پوکې د تو ذات پوکتای مشته خو چا څومره علم تور و شوای دی پانه زیاتای مش نه پیږي اے پروردگار عالم ته ډېر لوی د علم او ډېر لوی د حکمت او ذات یې فرشتي ته ویل پتا نه لګدل ځکه دا ور احساس نو د تندې پتا خو به پتا هغه کاسته لګي چې څوک کلا وڅشي تجایوي وڅشي تندې په متشي درته وي چې دا به خود دغه پر دي چې پدا باندې تنده متيږي ا خروق شي نه ورته محتاج ټول دای خو خروق نه پتا ورته لګیدا خروق پتا خو اخته لګي چې څوک وژای شي ا خروق وکول وژای په ختم شي یا چې دا خدای وژه ده پورا ده شي آدم علی السلام په مخ کې چې دا شي نه ونده نه مینه وروش مقابله یو طرف ته فرشتي بل طرف ته آدم علی السلام دغه فرشتي نه مقابله وګټله حضرت آدم علی السلام چې مقابله وګټله پروردگار عالم فرشتي ته وویل چې حضرت آدم علی السلام په ټول اسمون کې د غونډه فرشتي په مخ کې پیش کړي چې غونډه و پیژني او ورته ویل چې زه خپل یو پمځکه کې یو خلیفہ جوړاوم فرشتي ته وویل تاسو د هغه سره تعاون حق امداد او حق د غلا تړو حق او چې کله څوک په کلاس کې په مدرسه کې څوک فرست روشي اول نمبر روشي استودون اته انعام ورکوي کلوي ټورنمنت چې څوک فائنل وګاټي اخته کپ ملاويږي دا د هغه پر اعزاز وي چې مقابله یې وګټله آدم علی السلام چې مقابله وګټله پروردگار عالم آدم علی السلام ته اعزاز ورکوي انعام ورکوي انعام 10 انعام ورکوي وسجد لآدم فرشتي ته یې چې فرشتي آدم علی السلام ته سجدا ولګوي پدانا لوی اعزاز شته دا د تعظیم ولا سجدا د عبادت ولا سجدا نه د تعظیم
فرشتي سجدا ورته لګوي. پدانه ورسته دا کتابینا کرچی چې پټول ناوال چې کیمه فرشتي د پروردگار عالم د حکم تعمیل وکم پټول ناوال آدم علی السلام ته سجدا ولګول آغا اسرافیل علی السلام د اسرافیل علی السلام ته د دغه حکم چې پټول ناوال تعمیل وکم پدا باندې عمل وک پروردگار عالم آتا پدا باندې اعزاز ورکوي نام چې د اسرافیل علی السلام په څنډه باندې پروردگار عالم ټول قران ولیکو او دوام دا اعزاز ورکوي چې اسرافیل تو تاسو داسې پاور داسې طاقت دا درکوم چې کلا د مو په حکم سره ته د غشپلې ته پکای ورکې د دا وان نظام و درهم برهم کا ختم وک او په دوم نمبر باندې کتابینا کرچی چې حضرت جبرائیل علی السلام سجدا ورته ولګولا جبرائیل علی السلام ته په دابونه اعزاز پروردگار عالم ورکوي چې جبرائیل تو ته مې داغه اعزاز درکو داغه انعام مې درکو چې د مو پیغمبرون اته په دنیا کې د مو د طرف نه وحی وره دا څومره اعزاز او د هغه امداد حق ملاتړ حق خبره ده چې پټول نه اول د حضرت آدم علی السلام ابتدا د تعلیم د دینی د دغه تعلیم ها دینی تعلیم ها د سکول د تعلیم د دغه اهمیت خالد درته وشای نن مشتوس په غلط فهمي کې غلي ځنه خلک مش سره لري کړلې چې علما دا خو د سکول د تعلیم مخالف دي حضرت آدم علیہ السلام ابتدا ہاں پا تعلیم سرا شوید او دے قرآن مجید ابتدا ہاں دا ہاں پا تعلیم سرا پروردگار عالم فرمی وعلم آدم الاسماء کلہا پروردگار عالم فرمی چمو حضرت آدم علیہ السلام تا دہار شی دا تعلیم ورکو د هر شي نمینه مدام ور وشول پروردگار عالم فرمی اقرأ بسم ربک الذی خلق پروردگار عالم نبی علیہ السلام تیای چې یا په نوم د هغه رب سره چې د هر څه شی پیدا کړی دی د خالق دی خو پدا کے صرف پشتین خیاشتا پشتوشتا غیرتشتا دا غونډ خبول مستیاشتا خو په تعلیم کې پټول نه دی لوند دی پهار چانا پوته دی چیرې محکمه دا خبره درته کړې وی چې یو پښتين وو پنجاب ته لوټ شو چې پنجاب ته لوټ شو پځ کې چکلار و پاش خلک پښتنه نه وکړه چې صد ولیدل صد وکتل ورته چې نور خو مې څونه ولیدل خو صرف دا وی چې ورته اونی جاونی وی هغه خو پنجابی ویلا دای خو پان نه پیدا نو دا د اونی جاونی نوم ورکو او داغه مې ودای و خبره خو مې ولدا چې سپی په پښتو کې غپیدل سپی خو غون په ورن غپیږي د دوی چې کدا پښتو غپیږي چا دل ته غپیدوی د سپی لیدلې و دوی چې هغه پنجاب غون سپی په ورن غپیږي او بل اذان په پښتو کې و اذان د عربي کې د عربی الفاظ دي خو چې دلته کې اذان اوریدلای وای ورته اوریدل دوی چې کدا په پښتو کې ها دا یو خبره شته دا چې اکاډمیج دا مشرون چې د دنیا نه تلای د یا خلق په وخت کې نه تعلیم و نه سکولینا وی نه مدرسې وی
کپتوز په دا مشر خلک باندې تعلیم نه دی کړی میژو وی بیو میڅه وی دا وکیلولی دا خو د هغې غلطی خو په دا اوس وخت کې چې څوک په خپل اولاد باندې تعلیم ونه کو دا ډیره بیا د افسوس او د حسرت ولا خبره وي ځکه چې په هر کلي کې سکول هشته دی مدرسه هشته او په تعلیم سره انسان جوړیږي نور دغه دوه سره علوم انتهایی ضرورت دی د دینی علوم ها د دنیوي علوم ها دا دوه سره د انبیاء علوم دي دا نه چې دینی علوم دا صرف د انبیاء علوم دي دنیوي علوم دا د انبیاء نه دي نه دا دوه سره دا د انبیاء علوم دي چې یو ورته میشتوس په قران باندې ایمان هداي عقیدام هدو بیا پکور دو چې دا دو سره علوم د دغه مجدا کړه کې ویلې زکا چې په قران کې د یو پیرا سورت نوم القلم دی د پیرا سورت نوم القلم پروردگار عالم فرمی نون والقلم وما یسترون پروردگار عالم فرمی چې د مودا قسم وی پدا سوی بونه چې پدا کیم پدا بونه لیکل شي او د مودا قسم وی پدا کلم پدا کړ کی بوندي وما یسترون مودا قسم وی چې هغه چې دا کلام او دا سوی کیم شای لیکي څه لیکل کو د دغ نون غوندې ګول شکل کې شیشه وي چې پاکه سوی وي په دا نون باندې د پوسا نقطه چې کیما دو دا د هغه شیشه خپل پیټای پروردگار عالم پتا باندې قسم خوري او نن مسلمان پتا دو سره کې دینی علوم کہاں پوتے پر دنیاوی علوم کہاں پوتے دغه کافر دغه فقہ دغه د قرآن تفاسیر دای داسې کتلی چې په دا باندې تجربه کو په ټوله دنیا کې غیر مذہب کا عیسائیون دی کا یہود دی کا بدھ مت دی کا ہندوون دی دے تعلیم ډیر کم خلق وی چې به تعلیم ای پکې صرف مسلمان په مسلمان کې بیا پښتين دا په ټول نه لوندل چې کدا دنیاوی علوم دا د انبیاء نه وای نن اول ځا عالم یو چې دغه دنیاوی علمي د سکول د دغ تعلیم مخالفت کا په غلطه یو کا د سکول د تعلیم ولوي چې د دیني علم مخالفت کو په خطو دي دا دو سره علمینا دا د انبیا دي کا په دغه رنگ نه وای بیا دغه ساينس دغه نه ورته خبر دي چې دغه ساينس ابتدا بنیاد دغه انبیا کرام یې شایدای دا بحری جوش چې په سمندر کې رواني پک سوینا زوزینا وي پکې په زرینا فوج وي وسلاوي پکې دغه بنیاد یې شای شادای حضرت نوح علیہ السلام د پروردگار عالم پیغمبر آدم ثانی پروردگار عالم
حضرت نوح علیہ السلام تیائی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوحات دے مو پا مخ کے دے مو دے حکم دے امر مطابق داغا سمندری بیڑا جوڑا کا چکلا یہ قوم نفرمانا شو دے بیورے کے نوم نشتا دائے آغا بدمشون چے پرتللو دائی لگیا وہ پورے خندلو چے دا و کسا اے بے نام و نشان نشتا رائے دا یوا غیر اونا کڑی دو پروردگار عالم خو فیصلہ کڑی وادے قہر پدائی بندر نازل اولی چے سرانگے کمپلیٹ شولا جوڑا شولا اے پوسا طرفا دے لون دے طرفا اے بام یو دے غری عمرہ چاپے دو ورسرہ ٹکراو کے دلے دو پکے رونا و صحیح سلومت پروردگار عالم فرمی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. پروردگار عالم فرمی چے دغا دے نوح علیہ السلام کشتی چے دائی پکے سوروی آمومین ہمیر سرا دے غری عمرہ چاپے پدا کے دائی وڑل پک رونا ہوا پا جو دی غربون دے ودار دلا وان نیستو نابود شول صحیح سلامت پازی بونے ایدہ کے بنیاد شاہی اشتائی نان دا خود انگریز اغ جرسیم دی چه نان چوک دے لرگئی چار کو یا دے ایس پنے چار کو داتا میشتوز پا پشتو کے زیادہ یائی پشتائی انگریز نوم ویرکا دے انجینئرنگ آغا پابو نے بیا دیر فخر کی آد آغا پشتائی دغا دے لرگئی دے دغا ایس پنے دغا کور کو دے دغے دے ملک دے حفاظت دے دفاع اے دغے بنیاد چاہی شایدائی حضرت داود علیہ السلام پروردگار عالم فرمی وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدُ پروردگار عالم فرمی چے مو دے حضرت داود علیہ السلام دے پورا یس پنا دے مم ون نرمکڑا پا وقت کے خون نور چشای نو تیرا وا یا غشی وی دے موم ون نرما ور وشای ها خدای چې دا کړی داس جوړاوه داس جوړاوه زغرا دے اقتصادیات دے معاشیات بنیاد حضرت یوسف علیہ السلام یشتای دے طب دے ڈاکٹرائی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یشتای چے دے طول دنیا سائنسدانون یائی چے کلا یو بچائی دے مورنا نا کس سر پیدوشی پا کیما پرزا کے نکسوی آنا ٹکی پا دنیا کی آغا بچون چے دے مورنا اڑین پیدوش دے طول دنیا ڈاکٹرون دا پی ورتاشی نیشی جڑا والائی آغا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلوس پہ تیر کا سورو ہے دے دغه هوایی جزیب بنیاد چایشتای حضرت سلیمان علیہ السلام پروردگار عالم فرمی فسحرنا له الریخ پروردگار عالم فرمی چے مو دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے پورا او دے تابع وگرزا والا تخت واڑوے نن ویئی چے ملوگون لوڑت خبر نہیں چې دا د سکول د تعلیم مخالف دي په تور اشپا کې امزای زمانه چا دای ویل چې استوز په تور اشپا کې چاولي په تور اشپا کې د امزای زمانه چاولي د حقیقت نه دی خبر د غاس پټ چې د غاس د مخالفت وی پدابون خو استوز علوم تسخیر کائنات علوم انبیاء اور تسخیر کائنات 10 کے تو بھی لکھلا دے چې څوک وای چې سترګې وغړي نور دے دینی علوم دے دغه زداکڑا دا ضروری دو او د دنیاوی علوم د دغه زداکړه ضروری دو
په دنیاوي علوم سره انسان ته په دنیا کې راحت آرام سکون ورته ملاويږي یو ځوی تب کې ورسي په قرآنی علوم سره او بیا هغه آخرت زندگی د سړی د آرام د راحت ولوي خو بدقسمتی دا چې یو ژوندکای صرف د سکول تعلیم حاصل کو ډیر کم داسې وي چې د سکول تعلیم حاصل کو بیا په یونیورسيټي کې بیا دغه کتاب کې وراسي دغه کتاب چې د پروردگار عالم د وجود نه منکر شي د قبر د غضب منکر شي د جنت د نعمت انکار کو د جهنم د عذاب ها انکار بیا وایي چې کیم شای پسترګ نشری دا وزن یې نوي په عقل کې نردري می د دغ وجود نوي د دغ وجود نوي بیا چې ورته وایي چې دا روح منه نشي انکار نه کړای چې منه یې تلش کې متدار وشای دا ټول سندانون د ولای وشتا کا دا ټول د ساينس د ولای وشتا کا متدار وشایا چې دا روح دا رنگ څنګه دی وزن یې څنګه دی شکل یې څنګه دی چیرې پر روغای چیرې پر لوټ شو بیا خلنی ولې وی نور په دنیاوی علوم سره اخروی علوم دا نشي معلومه وایي چې ساينس په قبر کې داسې مشارینه جدید مشارینه چې ساينس کیم دي تر رسیدلای دی مشارینه ولګول چې یای ملګون یای چې داسې عذاب دی داسې پښتنه وي پاک په ریکارډ کې خو هیڅ شای نشته دی خدای ویلي دی چې دا د دنیا په شاینا سره د آخرت ولدان نشي معلومه دلای او په دغه رنګ کا یو عالم چې د سکول تعلیم څوک حاصلوي بیا وایي چې دا خو د اسلام د لیکنه وته دغه میږ مخالفي دا خو دوه سره کدا دنیاوی علوم چې ته عالم نه د عالم ته دا وایي چې ته مخالفت کې نیک عالم سول نه پېشي چې عالم مخالفت دغه وکړو خو په خپل چوکټ کې د نه په دغه انداز باندې نه چې طبيعت داس خبره شریک چې خدای کیم دی پیغمبر دغه مخالفت شریک د دین شریک د قران شریک د دین د طالبونه د علما دغه مخالف دي دا یو خبره چې استوز دا خو پروردگار عالم انتخاب کو د یو انسان د علاقې د ابو داول د پورا پروردگار عالم د انتخاب کړایو چې دا ارسی بیا مدرسه جوړه بیا د ټول امزای سره دا وادا وخستی چې را زلار بار نشب سره ګرځدلای جوړه وای خو وچی خادمیه په مفته خو لار بار ز نشب سره ګرځدلای چې چاندې ورتا کا چې چلاولای شي غونډه دا عہد ور سره کړایو بیا د دغ سکول بنیاد پدا کې درویغ نشته دای چې په ټول پاکستان کې په دینی مدرسې کې اول بنیاد استودي شي دی په 1967 کې بیا وایي چې د سکول مخالف دي په 1967 کې په داس انداز باندې چې استود علی محمد هډ ماستر خدای دا رحم په وکړو د اغنوي د شپږم د انګریزي ویلا بیا د اول طالبون قاضي عبدالصمد رحمه الله مولانا ډاکټر تاج محمد رحمه الله عبدالعزيز د لوی عارف ته جان محمد دا ټول دا تو بیا د ویلا اغنوي دا کوله بل ورته دی تا ویلا 1967 کې د دغه سکول بنیاد دا استود او ورسره دا چې په عالمون لوی عالمون ټول د دنیا نه تل دي د غرهم باندې
دغه مولانا محمد بنوری رحمه الله، مفتی محمد رفی عثمانی رحمه الله، مولانا عبدالله شهید رحمه الله، مفتی نظام الدین شمزی رحمه الله، مولانا سلیم الله خان رحمه الله چې د غره غوندې دا ټول 40 کسون دار غل رغلل په وخت کې ورګین نو فتح شوای د استو سره شپاوه. مولانا سلیم الله خان استو طالبون ته بیان هو دا ټول وفات شوی دنیا نه تللی شهیدون شوی دی پکې. استو سره مجلس شو، په مجلس کې دا خبره رغلله چې استو نه پښتنه کړي دا د جهاد په باره کې دای ورته ویل چې مولانا صاحب په جهاد باندې په ریکارډ باندې شته دا خبره چې په جهاد باندې چې تو سره کم علم دا نه په هندستان کې د چا سره شته نه په پاکستان کې. ته په یو وړي کې علاقہ کې د زون ارګر کړای دی ته خامخا کراچي ته د کراچي نه بهر ته چې روس کلا قبضه کړای و دغه بیا دا د سکول ولا بیا ورته چې دا څه څنګه چلاوي بیا په دا باندې دا د سکول هغه اثرات نه وي په دا طالبون باندې ورته وی چې دا چیرې نشي کېدلای چې یو ځن قاعده د غیز نه تر مستانه پورا د قران حفظ کو یو طالب دا قال الله قال الرسول یا بیا د مشپشین د مزدګار په منځ کې دا 2 غنټې دا د سکول تعلیم بیا د پابوند د سکول ول اثرات او دا ورته چې دا وخت در باندې راوون دی چې تاسو شریکوي اغه وفاق المدارس اول پنځم لازمی بیا او تام بیا لسام اوس 10 دایستوس په ورته ویلي چې 10 وخت ورسي چې د لسم سرټیفیکټ نوی ورسره په مدرسه کې وې څوک نه داخلوي. نن د کراچۍ ول په دا باندې لاګیا دي چې ام فیل پی ایچ ډی د پر دغه تنظیمات کو. نور دغه خبره د سکول د تعلیم ځکه چې به دغه نه د ملک نظام نه چالیږي دا د ملک نظام دا ټول دغه سکول د تعلیم د دنیاوی د تعلیم سره خو د سکول په انداز باندې هر څوک مخالفت کو ته کې بلې کې چې څوک دا یې چې خدای نشته دا نشته ورسره د جنکای دا پنیم مخلوق نه زیاتای دی دغه تعلیم ها انتهایی ضروری دی ځکه په انګریزي کې یو مقوله چې کچيره یو جنکای تعلیم یافته شي دا یو فرد یو کس تعلیم یافته شي کای واجل کې تعلیم یافته شي غون خاندان ورسره تعلیم یافته شي اقبال بچ صحیح تربیت یې کې تو د امام ابي جعفر رحمه الله دا د تحاوی شریف د حدیث کتب دا یو ملو دا سنوي چې دا نه ویلای به دغه نه بغیر ملو شوی وي د دلیر حدیث کتابین لیکلی دا احادیثو پلور و دا ولل د هغه مطلب مفهوم بیانوان لیر و لیکل دا تحاوی شریف په داس انداز باندې هغه لیکلای دی نور دا په ټول چې څومره محدثین د هغه وخت نرغلي دا غون د دې شاګردون نه دي دا د دې برکات نه ده د بچونه د تربیت په ټول نه هغه ول مدرسه ا د مور غیردو په دغه ځکه کې یو بچای تربیت چې څنګه بچای پیدا کیږي په هوش کې رستي مور یې تربیت شریک دا د پلور د تربیت وخت دا خو ورسته درمي چستر شي خشت اول چون هدا مهمار کاج تاسو ریا میروت دیوار کاج دا شاعری ای چې
کله د یوه دولة بنیاد کوږ وي دا کسره یا هغه پراڅي دا کوږ وي دغس چې کله بنیاد شیخ شي دا چې څومره په براڅي سیخ وسی د یوه بچی چې بنیاد صحیح شي صحیح تربیت دغه بیا یو انسان جوړیږي اغذای چې د وړي کولینا نوی تر ورسته نه تر کیږي چې کله مور چې کله تعلیم یافته شوله دا د دغه بچی تر دغه نو یو انسان جوړیږي خو پخپلا دایره کې د ننه کارمن لوګون دغه مخالف وای بیا په دغه وخت کې مولانا ډاکټر تاج محمد رحمه الله دغه بنیاد نقش یاش چلوټ چا تصور هم شکلای داسې حالات وي پروردگار عالم فرمی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ پروردگار عالم فرمی چې توس د خپل دشمن په مقابله کې داسې قوت داسې طاقت جوړ کړي چې د توس دشمن ها د توس د پروردگار عالم دشمن چې خالی نوم ور وی بوره خوف په گاډ وی دغه خبره مسلمان پرشولا پایا شي کې بلډینګینا گاډي سوب کې توپ کافر ادا ور وخستلا چې نن یې مسلمان د نوم نه ډاریږي وسله دای جوړ کړلا چې مسلمان یې د نوم نه ډاریږي او دغه حکم پروردگار عالم چې څومره فرایض دي المین رجا حج زکات دغه یو حد مقرر کړی دی دغه دفاعي قوت پروردگار عالم یای چې څومره د توس طاقت وی حد نه دا ورته مقرر کړای چې څومره طاقت وی اخري حد پر اچي المینز کته وای چې د مشپشین څلوره کته دي او تر کته عقل خدای چې ډیر سو وای خو د المین دی الله ته قبیل نه دی کته رجا حد مقرر کړای د خپل حدود کته د مشوم رجا نس یا چې نن یې زده مستان سره متوازن سخت زون ته نور هم مشقت کې زونه چاو دا د الله ته قبیل نه دو خود وصله په بارا کې یای پروردگار عالم چې داسې وصله جوړه کچ کافر یې د نوم نه هډاریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې د ایران بهترین تیرې ودا ورغشته چکلا روم ټینک ایجاد کو نبی علیہ السلام دوا صحابه کرام ولرل روم تا ورته ویل چې لوټ شي د وسلا زدا حق استعمالي حزدا کوي چې کله ورته لوړل زدای کلا استعمالي حزدا کوم واپسی جوړه حق الله پتايف په حنین جنگ حنین پدا کې استعمال کړلا ا جنگي هوا ګټو دا خو د پاکستان خوش قسمتی دو چې پروردگار عالم ډاکټر قدیر ډاکټر سمر مبارک دا ساينسدانون چې دا اټمی جوړ کړ او نواز شریف خوش قسمتی دو چې د ټوله دنیا دباو بل کلینټن د په وخت کې ورته ویل چې دامرا چا څومره قرضې دي او د همپری کې نور و دمر دولت در کې خدا مکا نه ور سره ومنله هندوستان 15 وکړلې پاکستان 6 وکړلې د هغه برکات چې پاکستان کوته دای کني وخت وي سره بیا ټول لیدلای وای درې شای ضرورت دی دا د ورسته دور کې ها چې څومره لوی ساينسدانون دي دا مسلمان دي ابن خلدون محمد ابن زکریا الرازی ابو القاسم الزهروی ابن رشد عمر حیام علی ابن ربان الفرائی ابو حامد العزالی ابن النفیس بو علی سینا بشبر چې دا د ساينس بنیاد دغه ځکه نه
خو مسلمان اوس په عیاشۍ کې روغلل په دا چې چیرې په دنیا کې یو بهترین ګاډی جوړیږي یا د آرام د راحت د عیاشۍ شای جوړیږي اول د امارات سفیرون پکې کښې هغه شیخون پکې کښېني د ملک هغه جرمني چې ایجاد کو د جرمني صدر یا نوی پکې سور چې شیخ پکې سور شي د امریکای صدر نوی پکې سور دی ته حواله ولاړ یا چې دا خو چې خپانه شي خو دوی خبره دا نه کوي یو وسلانه جوړاوي ټمی یو په یو ملک د اسلامي نظام نه غوړ خو چې کلا در دشت جنون من جبریل زبون سیدی در دشت جنون من جبریل زبون سیدی یزدان بکمنداور همت مردانا علامہ اقبال شاعر مشرق دا مسلمون تا د مسلمون بچون تا یای چې د تو کمال خدا نه دی چې جبرائیل علیه السلام ته د لوس ورسو جبرائیل علیه السلام خو په سدرۃ المنتهى باندې سټاپ شو نبی علیه السلام مخ خپل درمی خانه مخ کې اجازه نه و تو مقام دادای چې خدای ته لوس ورسو ویلې چې د تو لیډر د تو پېشوا د تو رهنما د تو پیغمبر خدای ته رسیدلای دی ته خود اغه امتی بیا چې د کلا امتی وارث د اغ پیغمبر وارثونه څو وکړل ټوله دنیا پنتا چې کلا درشي نوي مهنت مشقت او بل استقامت بل همت دا درې چې چا په دا باندې عمل وک د خپل مقصد ته رسی 45 ملکینا په وځي باندې چې کلا طالب مهنت مشقت ستړي استمنه وکړه استقامت و په خپل خبره باندې مضبوط وی لوړ و همت و پکې چې امریکا څه شي ده د پروردگار عالم په خپل نصرت 45 ملکینا ته شکست ورد کو آغا خپل خبره باندې مضبوط وی لوړو په الله باندې ایمان وو او بیا ورسره مکه چې کله فتح شولا ټول د نبی علی سلام په مخ کې ټیټ سرینا نوستوي ورته ویل نبی علی سلام چې تو څه یې چې زو د تو سره څه عمل کو انتهایی ظلمینه په کړی خوف په گاډو نبی علی سلام ورته ویل چې تو څه یې چې زو د تو سره کیم عمل کو ورته ویل چې ته کریم یې تو میج معاف کې ورته ویل چې ورڅې معاف مې پاغا باندې راوون دی چې افغانستان یې فتح کا اول اعلان وکړ څه ظلمینه نه پکړی چې عام اعلان وکړ چې غون معاف او داغه پریس کانفرنس کې ورته ویل چې میجو د شریعت په حدود کې دی نه د ټوله دنیا سره تلل غوړي او میجو د شریعت په حدود کې دی نه د شذ تعلیم کالجینا اسکولینا یونیورسيټي کولاو دا نور ته دعوت ورکور سره نو سي چرڅي چې تقریبا د 40 کولا تیر شول د غوینا تویږي چې ون چې یو داسې حکومت جوړ کی پروردگار عالم دا داسې حکومت په جوړ کو چې د ټوله دنیا د پر مثال وګرځي او هغه پاکستان یقینا پاکستان دا څوک وایي پاکستان هغه قرباني ورکړي د افغانستان د پورا چې دا څوک نشي ورکولای 50 लाख خلق داتا پناور کول بیا خاص کر قبایل چې کیما قرباني کړي دو دا په تاریخ کو لیکلش او ورسره بلا دا خبره ها چې په دا مخکې دور کې نه و د هندوستان ټول پوی خلق د سمج ول خلق د عقل ول خلق اغوان په مودي باندې شری دي په شری دي چې ورته یای چې
$12 د په افغانستان کې ولګول نن تنها پښای پوتې وته د افغانستان طالب یو پیژوندو پخپلا د دیول کاسونیای مودی تایای چې واتیا کمپینه وی د دهشتګردۍ د هندستان پدا کې یو ویش کمپینه په غون هندستان کې وی د شپته کمپینه د تاسو په افغانستان کې جوړ وی د پاکستان خلاف دا کلبوشن یادو د نو نیول چې پخپلا یو ماندل د دهشتګردۍ افغانستان غام نو ورسره د پاکستان د پورې د تاسو مرشي جوړوي نور دا وکي طالبون ته چې پروردگار عالم چې دا کیم پریس کانفرنس هوا کوم په کیم انداز باندې د دې اراده هدي چې هغه انداز باندې خدای دې وچلاوي او ان شاء الله چالیږي هو چې د ټوله دنیا د پر دای ویل چې میر د افغانستان خوره د چا خلاف استعمال اجازه نه ورکوي او نه بلته د اجازه ورکوي چې په افغانستان کې مداخلت وکړي د غونډه د چکیم پڅان کې ګوندیون دي سره دغه سره بهترین تعلقات میر جوړول غوړي خدای دې پدا کې کامیاب بیان درته ختمه او ټیم پیراده آمین پروردگار عالم چې د مش څوول څمور ول پدا باندې مشته د عمل توفیق ورکړي الہ العالمین پدا حاضر جامع کې چې د چا څه قسم په وجودینه کې د بیماری جراثیم کا جسمانی وی کا روحانی وی لار بار په کورینا کې نرینا وی زنانا وی وړوي مشرون وی چا مشته ویلی وی یا نه ورته ویلی الہ العالمین د غونډه د وجودینه د بیماری جراثیم په خپل قدرت سره لري کې غونډ ته صحت ورکې غونډ ته شفا کامله عاجله د پورا د نیک عمل ورکې پروردگار عالم کړي چا بدی وی په نیکي بدلې کې کړي چا دشمنی وی ای په دوستۍ بدلې کې کړي چا زړ بدګای په مینا په محبت یې بدل کې کړي چا نشتي وی په غنیتوبي بدلې کې الہ العالمین پروردگار عالم د امیر دغه و سیزن د په ختم کېدل باندې راي الہ العالمین د پوتی سیزن ها د هر قسم آفات بلیات نه محفوظه وسوته د خلق د پوره غټمن کې خلط د تو د حق د ادا کول توفیق ورکې پروردگار عالم پور تعالی د غره سیزن شریک دین کایدای الہ العالمین د هر قسم نقصانات پریشانی نه خلق کې وسوته د غونډه خلق د پوره غټمن کې غون خلط د تو د حق د ادا کول توفیق ورکې پروردگار عالم د امیر دغه نوې نسل کړي دین پتا تعلیم کې لګیارای کده دنیا په تعلیم کې دی غونډ په خپل مقصدینه کې کامیاب کې لوی لوی خلق پکې جوړ کې لوی لوی افسرون پکې جوړ کې لوی لوی عالمون پکې جوړ کې 10 خلق پکې جوړ کې چې د امیر دا غونډ وطن دا غونډ ملک په خوشالوي الہ العالمین مردگون باندې رحم وکي قبرینه بخچې د جنت جوړې کې جنت الفردوس په نصیب کې د شهدا روحینا اعلی الیین تورسوي پروردگار عالمه پس می سفر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لارې منګولې د خلول دولت نه ډکه لارې د هر قسم پریشانی تکلیفات اکسیډنټې د وبایي بیماریو د حفاظت وکي الہ العالمین کی ځان ټالیپانی نه کسونر کړي وي پسپتالینا کې دي بیمارون دي دغه کرونا بیماری سره مخ دي پروردگار عالم غونډ ته صحت ورکې د غونډه شفا په نصیب کې پروردگار عالم چې د چا څه قسم مشکل یا مشکلی ته په خپل قدرت سره حل کې کله چا ولادینا نه نیک صالح عمر درازي زمن ورکې چې ورکړي دي د اورتا نیک صالح عمر درازي وګرځاوي قائدون کا پجرینا کې پروردگار عالم بند لري ورته خلوص کې دغه ادارې سره لڅوک په کیم شکل کې امداد کو قدم منډي ول دي کده لاري دي کده ګدامي دي د بوغي ول خلطه دي کاندورون دي الہ العالمین د غونډه د زرو المرادینا پیراکه غونډه مشکل حل کې غونډه پریشانای نه وسوته ربنا تقبل منا